أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نننی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة کہف پارہ نمبر 15 رکو نمبر 1 آیات نمبر 9 10 11 12 سلور آیاتونه چنینو آغا ویلے کیگی. اوس دې ځای نه چې دی نو هغه د اصحاب کهف واقع ذکر کیږي. نو د ټولو نه وړاندنۍ خبره ده چې د اصحاب کهف متعلق چې څومره هم واقعات یا خبرې راغلي دي کم چې قرآن کې راغلي ده هم دقه د حدیثو پورې مختصر. بیا د دې نه علاوه وروسته نو په دې کې دنیا شی تاریخي روایتونه دي او بیا هر یو مورخ په خپل ذهن باندې چې کم یو ځای ته مناسب په دغه علاقو کې ښکاره شوی نو د هغې ذکر کړی دی. نو دې کې څه حتمي خبره چې نو هغه څوک نشي کولی چې دا دی او دا بل نه دی، دا بل دی او دا بل نه دی. دویم دا ده چې په دغې باندې څه دا منحصره هم نه ده چې یا چې څو پورې تا دغه تاریخي واقعات ټول مطالعه کړي او هغه د په هغې د ځان نه پوه کړی چې په قرآن په دې آیات او یا احادیث یې نو هغه پې نه لګي. دغه خبره چې نه نو هغه هم نشته. دغې کې تاریخي صرف قولونه دا دي نو په هغې باندې چې نو هغه ډېر شي تفاسیرو بحث کړی دی خو د ټولو نه ښکلی بحث چې نو په هغې باندې خازن کړی دی. دغه شان چې نو تفسیر ابن کثیر پکې کړی دی، تفسیر مظهری چې نو هغه کړی قاضي ثناء الله پانیپتی رحمه الله، او اردو تفاسیر کې ښکلی تفسیر چې نو هغه په دې ځای کې مفتی شفیع صاحب نر الله مرقده کړی معارف القرآن کې. نو که چا بیا هغه تاریخي خبرې او قصې واقعات د هغه ځان له ګوري ورسره نو هغه ټول چې نو په دقیق کې ذکر کړی دی او تفصیلي چې نو اردو کې تفسیر معارف القرآن کې چې نو هغه ښکلي ذکر کړی دی نو ځان له بیا حق وګورئ. موږ دومره قدرې چې نو هغې ولګو چې صرف دغه واقعه او دا ځای چې نو هغه په سمجھ کې راشي بس دا کافي ده. دلته آیات کې الله وایي ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم، کهف والا او رقیم دا څوک نو دې متعلق نو هغې هم بیا دوه واقعې ذکر کړي. یو دا دی وایي چې کهف اصحاب کهف جداول او اصحاب الرقیم چې نو هغه جداولو. کم باندې چې نو امام بخاری رحمت الله علیه چې نو باقاعده دواړو دپاره دوه بابونه هم ښودي دي. نو اصحاب کهف کې د اصحاب کهف واقع ذکر کړی او والرقیم کې چې دی نو بیا هغه درې کسان چې ول د هغوی تلي ول بیا باران رالو بیا هلته یو غار ته ننوتل، هغه غار کې د هغوی د پاسه ګټ رالو بیا هر یو کس چې خپل اعمال پیش کول هغې ذکر کړي. خو به هر حال راجع خبره چې نو هغه دا ده چې اصحاب کهف او رقیم دا دواړه چې نو هغه یو دي. بیا کهف څه ته ویلی کېږي او رقیم څه ته ویلی کېږي؟ نو کهف ویلی کېږي غار کې هغې غار ته چې هغه دننه وسې او کولاو وي نو دغې غار ته کهف ویلی کېږي. او کم چې په غر کې غار وي او دا غار چې نو هغه وسې کولاو نه وي دننه نری وي تنګ نو د هغې ته بیا غار ویلی کېږي. لکه مونږ غار سور، غار حرا یا زمونږ په دې علاقو چې دا غرونه دي دقې ته ویلی کېږي. نو کاف او غار کې خو دقه فرق دی. رقیم نو رقیم متعلق نو حضراتو مختلف قولونه ذکر کړي دي. یو قول دا ذکر کړی چې رقیم هغې غر ته ویلی کېږي چې کم غر کې دغه څه ولو کهف غار ولو نو بره پکې دا غار و او لاندې دې ټول غر ته چې نو هغه رقیم ویلی کېږي. دویم قول چې نو هغه رقیم وایي دا سپي ته ویلی کېږي. کم چې د دوی پسې هغه سپی روان شي نو هغه سپي ته ویلی کېږي رقیم د هغه نوم. دریم قول چې نو هغه پکې دا دی چې دوی په دې کم ښار کې پاتې کېدل نو د دغې ښار نوم چې نو هغه رقیم و.
څلورم قول چې دی نو هغه پکې دا دی چې رقیم د دې سره خواته چې د رومیانو کومه آبادي وه او د هغوی کوم محل جوړ کړی نو هغې آبادۍ هغې محل ته چې دی نو هغه رقیم ویلو نو چې نو والرقیم دا هغې ته ویلی کېږي. بهرحال واقع چې دی نو اصحاب کهف دا کله شی وه نو دا د حضرت عیسی علیه السلام د رفع سما نه وروستو دی چې نو هغه په مذهب عیسی علیه السلام په دین باندې ول دا کسان عیسایان ولو. کله چې عیسی علیه السلام چې نو الله رب العزت اسمانونو ته اوچت کړلو نو 2.5 کاله بعد چې نو هغه دا واقع بیا رونما شوی وه. دغه وخت کې چې نو هغه بیا خلک مختلف چې نو هغه ګمراهانو کې واقع شولو. بیا په دغه وخت کې چې نو هغه یو بادشاه ولو چې داغه نوم ولو دقیانوسو. نو دغه دقیانوس بادشاه چې دی نو هغه دا ډیر زیات چې دی نو هغه ظالم ولو جبار ولو او دغه دقیانوس بادشاه دی چې دی نو هغه بت پرست ولو. نو د به بت پرستی کول او کوم علاقه به چې د قبضه کړله نو د هغې علاقې خلک به هم د به بت پرستۍ باندې چې دی نو هغه راویستلو. نو دا دغه دورو 309 کاله اصحاب کهف چې دی نو هغه په دغه ځای کې په دې غار کې ودولو او بیا چې نو د حضور علیه السلام نه د حضور علیه السلام د بعثت نه 20 کاله مخکې چې دی نو هغه دوی د دغه غار نه چې دی نو هغه بیداره شي او رایح شي ولو. اوس دا غار چې دی نو هغه کم ځای کې دی نو دی کې هم دغه شان تاریخي روایتونو کې 3 ځونه چې دی نو هغه ښیي خو په هغې کې یو ایلیا دی یو دمشق سره چې دی نو هغه ځای دی او یو چې دی نو هغه غرناطه هغه ذکر کوي او دریم ځای چې دی نو هغه ذکر کوي چې دا تمام تفاسیرو چې دی نو هغه مفسرینو په نسبت باندې دا یو ځای چې دی نو هغې باندې ټولو اکثر حضراتو اعتماد کړی دی. دغې ته ویلی کېږي ایشیای کوجک. په دغه ځای کې ایشیای کوجک کې چې دی نو هغه یو کلی و په هغه وخت کې به هغې نوم و افسوس او بیا کله چې اسلامي اقتدار رالو نو د هغې نوم کېښودلی شو ترسوس. نو ترتوس بیا د هغې چې دی نو هغه اسلامي نوم کېښودلی شو او دغه ښار چې دی نو هغې نه دغه اصحاب کهف دا ځای چې دی نو هغه د 9 میله په فاصلې باندې چې دی نو هغه دا واقع ولو. نو په دغه وخت کې چې نو هغه دوی دغه شانتي کسان ول دوی واقع چې نو هغه دا ذکر کړی ده چې کله د دغه وخت کې چې نو هغه د بادشاه ظلم کولو نو د اصحاب کهف دا کسان چې نو هغه هم شاهي خاندان سره دوی تعلق ساتلو. نو دوی چې نو هغه ځوانان ولو دغه خلکو به بت پرستي کوله د بتانو دپاره به نظر و نیاز به کولو د هغوی په نومونو باندې چې نو هغه ساوري به علالولو. نو چې کله د قیانوس بادشاه رالو دا علاقې هم فتح کړل دا هم د هغه نو هغه په کنټرول کې راله نو هغه خلک د هغه قانون داولو چې یا به یو سړی بت پرستي کوي او که بت پرستي نه کوي نو بیا به هغه کسان قتلول به. نو چې چا به د دنیا سره محبت او تعلق نو د هغوی به خپل ایمان پرېښودو د قیانوس سره به بت پرستي شروع کړو ایمان نه به لاس وینځلو او کم خلکو به چې د الله په ذات باندې یقین و او اعتماد به یې ولو کامل بول په ایمان کې د هغوی به قبول نه کړلو د هغوی به مړه کړل شهیدان به یې کړلو. دغه شانتي یو ورځ نو هغه داسې چل وشو چې د دوی د میلې ورځ وه د موږ چې ورته یا د اختر ورځ وه یا بل یو داسې ورځ یې ځان له د عبادت مقرر کړې وه نو دوی ټول بهر ته چې نو هغه ووتل د عبادت دپاره. نو دا هلکان ورسره هم اصحاب کهف دا ځوانان دوی ورسره هم ول اوس چې کله دوی لاړل دوی د عبادت کو بوتانو ته سجدې کولې بوتانو نه غیر چاپیره تاویدل د هغوی طواف یې کولو بیا یې ساوري راویستل د هغو په نومونو باندې علالول چې دا د پلانکي بت دپاره دا د پلانکي بت دپاره داسې کول. نو د دوی یو کس په اړه کې نفرت پیدا شو چې دا څنګه چل دی دوی چې نو هغه ایله بیله د دې ښځنو د نظر و نیاز دا عبادت خو د الله په کار دی او دوی راغلي په خپل لاسونو باندې چې نو هغې بوتان جوړ کړي او اوس د هغې بوتانو د عبادت د طریقې کار کوي. نو دې نه یو کس را روان شو دغه هلک دی لاړو هلته یو ونه او د هغې سره ښکته خواته کېناستو دغه خبره چې نو هغه پرې خوا نه لګېده الله ورته په زړه کې ایمان چې نو هغه راسخ کو. بیا لږ ساعت وشو یو بل پسې لاړو بیا پسې بل لاړو بیا پسې بل لاړلو تر دې دوی چې نو هغه 6 کسان هلته جدا شولو.
نو دوی چې کله شپږ واړه کسان جدا شولو نو په دې کې چې بیا د دوی د ټولو نه کم مشر و مکسلمینا نو دی چې نه نو هغې یار تاسو مونږ ټول دلته را جدا شو یو جماعت جوړ کو خو مخکې خپل نظریه ووایه تاسو د څه نظریې سره تعلق ساتئ په څه وجه باندې چې نه نو هغه رالی نو دی ورته وویل موږ په دې وجه راغلو چې دا خلک چې کم طور طریقې کوي دا کم عبادت کوي نو دا خو د الله نه ما سوا د بل چا دپاره روان نه دی مونږ د دغې شي نه نفرت دی د دوی د دې بات نه مونږ ځکه کنارکشي وکړو دلته تاسو یې جزر علم بل لالو دغه شان کېناستو ټولو په دې باندې اتحاد او اتفاق وکړو اوس چې کله دوی ټولو په دې باندې اتحاد او اتفاق وکړلو نو دوی ځان د خپل ایمان به پټ ساتلو او خپل عبادت به کولو نو دا په هر ځای کې چې نو هغه حکومتي وقت د هغوی چې نو هغه خفیه اداري نو هغه خفیه ادارو د دوی چې نو هغه خبر بادشاه ته د قیانوس ته ورسولو چې دغه شانتې څه کسان دي او دوی ستا د طریقې کار او ستا د عبادت نه اعراض کوي هغه دوی را وغوښتل نو چې کله دوی را وغوښتل نو دوی ته نو هغه وویل تاسو څنګه چل کوئ نو دوی وی که اوس خبره پټو نو دا خو بیا دروغ دی غلطه خبره ده او که اظهار کو جو شهادت نه اظهار به وکړو شهادت چې نه نو هغه ښه دی نو دوی کې چې کم یو مشر و مکسلمین نو دوی چې نو هغه پاسې نو د خبره وکړله د وی زمونږ رب چې نه نو هغه صرف زمونږ رب چې نو اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا مونږ چې نو اله زمونږ رب هغه ذات دی چې هغه رب د اسمانونو او د ازمکو دی د الله نه ما سوا مونږ چې نو هغه د بل چا عبادت نه کوو د الله نه ما سوا مونږ د بل چا لوی چې نو هغه نه بیانو که مونږ داسې وکړو نو مونږ به ډېره بېځایه خطرناک خبره چې نو هغه وکړو جبل وی زمام دغه خبره ده جبل پاسې دو هغه زمام دغه خبره ده بل پاسې دو هغه زمام دغه خبر زمونږ ټولو د یوه عقیده ده بادشاه د قیانوس نه نو هغه وی ستاسو مرګ ما ته څه ګران نه دی زه به تاسو چې نو هغه قتل کم په دې ساتو خو تاسو چونکې هلکان یې ځوانان یې نو ستاسو دا عقل په ټکانه نه دی نو ستاسو عقل کامل نه دی تاسو دې چل وکئ لاړ شئ په دې خپله خبره کې سوچ وکئ ټول خلک بت پرستی کوي تاسو د هغوی نه هټ کړئ نو هغه یو ځان له دین بلئ نو دې چل وکئ تاسو سوچ او فکر وکئ ستاسو سره دوره وخت نو هغه مهلت دی زه چې نو هغه بلې علاقې ته ځم زما څه کار دی چې واپس راځم او تاسو خپله ماله جواب راکړئ یا به بت پرستی قبوله کوئ او که دا نه نو بیا به نو هغه مرګ ته تیار شئ دوی چې کله لاړل بادشاه چې نو سکار پېښ شو بل ښار کې نو دی هلته لاړو نو دوی وویل چې که اوس موږ دې خلي کې پاتې کېږو نو صحیح حساب به کوو دلته خو خلک چې نو جاسوسي کوي زموږ به اطلاع ورته میلاو شي نو دوی به موږ د خپل عبادت نه واړئ هسې نه چېرته د خپل دین نه مو واړئ نو دوی راجمع شولو او دا خبره وکړله چې ټول به د خپل پلار د کور نه هر یو کس به نو هغه پیسې راوړو څه پیسې به صدقه کو او نورې پیسې به د ځان سره واخلو او دا به ځان له خپله خرچه کو او ځان نه به چېرته چې نو یو غار ته لاړ شو پټ چې نو هغه به شو نو دوی وی په صحیح د په دې اتفاق وشولو نو چې کله په دې باندې اتفاق وشولو نو دوی یو غار ته چې نو هغه لاړلو او ځان سره چې نو هغه دغه شپږ کسان ورو تفاسیرو کې د هغې چې نو هغه نمونه هم ذکر کړي تفسیر مدارک کې چې نو دا هغه هم دی او د نورو تفاسیر هم لیکلي نو د یو نوم چې نو هغه یملیخ و د دویم نوم چې نو هغه مکسلمین و د دریم نوم چې نو هغه مشلین و څلورم چې نو هغه نوم برنوش و پنځم نوم چې نو هغه مرنوش و شپږم نوم چې نو هغه شازنوش نو دی چې نو هغه دا نومونه ول دوی لاړل روان شول اوس چې کله دوی لاړل نو په لاره چې نو هلته دوی یو شپنکۍ ولیدو غر ته چې کله دوی غار ته ختل نو شپنکۍ ورسره چې نو هغه میلاو شو شپنکۍ ورته تاسو څه کوئ د ورته ستا موږ سره څه کار دی خپل کار کوه موږ چې نو اذان روان یو غر ته چې نو هغه ځو هغه ورته نه ماته ووایي دوی ورته موږ دغه شان د یو خدای عبادت کول غواړو یو الله منو د الله سره څوک شریک چې نو هغه نه جوړو بادشاه وخت چې نو هغه ظالم او جابر دی هغه موږ باندې بت پرستي کول غواړي یو هغه شپنکۍ ورته وی د هغه نوم چې نو هغې هم لیکلی خو د دوی دومره ګران نومونه دي نو هغه نوم یې لیکلی کفشتیتوسو نو دغه چې نو هغه سره هم یو ځای شولو هغه ورته خپلې هغه ګډې بیزي هر څه یې ولېږلی وی زه هم ستاسو سره ځم زه هم د دقې یو الله چې نو هغه عبادت کوونکی یم هغه
سره هم روان شو. د دغه شپنکي چې نه نو هغه سپی ولو د هغې نوم چې نو هغه هم تفاسیرو کې لیکلی قطمیرو. نو دغه سپی قطمیر چې نو هغه سره هم روان شولو. نو چې کله دا سپی روان شو نو دوی وی چې به دا خو نو هغه قانون دی چې یو سپی چې دی نو هغه بل اینې نو هغه ورته غاپي. نو هسې نه چې دا سپی موږ پسې راځي او د نور کلیو موږ اړو سپي پسې غپل شروع کړي زموږ پته چاته ولګي. نو دوی هغه سپی شړلو یو پیری په ګټ ویشتو هغه لږ لاړو بیا چې روان شو بیا پسې روان شولو. دویم ځل باندې دریم ځل الله جل جلاله ورته هغه سپی ګویا کو. هغه ورته د کم الله چې تاسو عبادت کوئ د هغې الله زه هم عبادت کوم، هغه الله زوم یو ګڼم. بعضې چې تفاسیرو کې لیکلی دی چې ان احب احباب الله، زه چې هغه د الله د خوښو خلکو سره زما هم د نیکانو خلکو سره محبت دی. نو زه د الله نیکان بندګان خوښوم، ما ځان سره چې نو پرېږدئ زه به ستاسو چې نو هغه چوکیداري کوم. دوی دغه سپی هم ځان سره پرېښودلو. دوی لاړل چې نو هغې غار ته، په هغې کې عبادت او دا به یې کولو. یو پیره چې نو هغه دوی مازدیګر چې نو هغه ولو. نو دوی ستړي شوي ول پرېوتل. چې پرېوتل الله رب العزت چې نو هغه په دوی باندې خوب طاري کړلو. 309 کاله چې نو هغه دوی هلتې اوده پاتې شول. 309 کاله چې کله ووتلو دوی راپاڅېدل. نو بیا چې نو هغه یو کس جملي خانه چې نو هغه پیسې ورکوي لاړ شي چې نو بازار ته، او بازار نه چې نو خوراک څښاک دپاره څه راوړه. اوس چې کله هغه بازار ته رالو وی کتل په منځ کې چې نو هغه 300 کاله زمانه تېره شوې وه. دغه وخت کې چې نو هغه بیا مسلمان بادشاه ول، بیتروسیس چې نو هغه نوم ولو. نو دغه بادشاه چې نو هغه بیا ولو. نو دوی چې لاړل د هغه ته یې وویلو پیسې وخوي، دا پیسې خو نه چلیږي، بل مې خلکو بادشاه ته بوتلو خبر ورسېده قشن کس راغلی داسې پیسې د پخوانۍ هغه وخت څخه ده. بادشاه ته چې کله لاړل نو بادشاه خلکو کې خو دغه واقع چې نو هغه مشهور او معروف وله. نو چې کله دغه واقع مشهور او معروف وله بادشاه د هغه نه تپوس وکړو. زه ده ورته موږ دغه شانتې ولې نه موږ خو نو هغه پرون دغه شوي ولو. دغه دا خیال چې موږ پرون مازدیګر چې وده شوي و سهار راپاسېدو ځان له سودا وړو. بندۍ کې په منځ کې 2 ورځې تلې، 2 ورځو کې څنګه چې نو هغه هر څه بدل شول. هغې نه زه مسلمان بادشاه یم، دا دې ټولې خبرې هر څه یې ورسره وکړې. زه ده ورته صحیح ده وستا نوم؟ هغه ورته زما نوم یملیخا دی. بادشاه چې نو هغه رقیم کې یو دا هم قول نه چې رقیم هغه تختې ته ویلی کېږي. په هغه وخت کې نو هغه په دې باندې لیکي چې نو هغه شی و او د دوی کسانو نومونه یې پرې لیکلي ول دقه. نو هغه چې هغه تختې را وباسه نو هغې هغه لیکۍ ته یې وکتل. نو په هغې باندې چې نو هغه نوم جو ستا نه نور ملګرو جو ده ورته او زما نور ملګري دي او د هغوی دا نومونه دي کوم چې اوس ما واخیستل. وی بلکل صحیح نه، وی منځ کې دومره دورانیې چې نو هغه تېره شي. خلکو ته ډېره عجیبه او ناشنا واقع ښکاره شوله. بادشاه اعلان وکړه نو خلک ورسره نو هغه راووتل جمع شول. دوی ټول چې نو هغه له سودار سواستل لاړل چې نو هغه غار ته. کهف ته چې کله ورسېدل، غار ته چې ورسېدل نو غار کې هغه وی صبره کې زه مخکې لاړ شم خپل ملګرو ته اواز وکړم. د هغه لاړو خپل ملګري اواز کړل، د هغوی رالل د بادشاه سره میلاو شو. بادشاه ورته زه مسلمان بادشاه یم. بیا ورته دغه خبرې وکړې دین اسلام چې نو هغه کم نصرانیت دین و حق هغه بیا واپس مونږ لاګو کړی دی، په هغې باندې چلیږو. د ډېر زیات خوشحاله شول، خبرې ترې هر څه چې نو هغې وشولې. بیا ورته چې نو هغه دوی بادشاه ته بادشاه سلامت مونږ اوس تا رخصتو تو زموږ نه چې نو هغه تلی شي. دوی چې څنګه هغې رخصت کړلو لاړل په خپل ځای باندې سملاستل. الله رب العزت فرشته د روح چې نو هغه د مرګ راولېږله. د دوی نه په دغه وخت کې چې نو هغه روح قبض کړو. دوی ټول چې نو په هغه ځای کې وفات شول او مړه شولو. بادشاه چې نو هغه دغه وخت مسلمان بادشاه بیتروسیس چې نو هغه بیا داسې چل وکړو چې په دوی چې نو هغه حکم جاري کړو د سرو زرو او د سپینو زرو صندوقونه جوړ کړل او په هغې کې دفن کړل. اوس چې څنګه یې داسې وکړل شپې له بادشاه چې نو هغه خوب ولیدو. دوی ورته په خوب کې رالل نو وی چې بادشاه سلامت ته چې دا کم کار کړی دا د ښه نه دی کړی. مونږ الله د سرو د سپینو زرو نه جوړ کړی، مونږ الله پاک نو هغه د خاورې نه جوړ کړی. مونږ په خپل حالت واپس پرېږده چې په هغه حالت باندې مونږ واپس سملو پریوزو. نو چې مونږ د پاره د دې چې خاورې یو خاورې شو.
خو بیا چې کله څنګه بادشاه لاړو الله جل جلاله هغه کهف کې هلته داسې یو شیانو روب تارې کړلو چې دننه ورته هغوی لا نړل او په حق حالت باندې چې نو هغه دوی پاتې شولو. نو بهرحال دې کې اوس دغه واقع چې نو ذکر کوي واقع عبرت دا دی په خپل دین اسلام باندې ننګ او غیرت کوئ. الله رب العزت چې نو هغه د چا قرباني ضایع کوي نه. الله رب العزت چې نو هغه د چا نه قرباني اخلي نه. صرف دومره قدرې چې قرباني ګوري. اوس چې څوک څومره قرباني وکړي د هغې په قدر ولا الله پاک انعام او احسان ورکوي. الله ولا داسې بادشاهي د آخرت هم ورکړه او دنیا کې تر د قیامته پورې نوم چې نو هغه ژوندی پاتې شو. نو دین اسلام چې نو هغه دویمه چې نو هغه د دا معلومه شوه چې اجتماعیت خپلولي دا د قوم او د جنسیت او د نسبیت چې نو هغه نه ده. اصل اجتماع چې نو هغه د روح ده. اصل چې هغه د انسان د ذهن نظریه او فکر چې نو هغه یو وي. نو چې کله د انسان ذهن او نظر او فکر چې نو هغه یو وي نو اصل اجتماع د دغه خلکو د سوچ او فکر چې نو هغه نو دی وجه نو ویل کېږي جماعت هغه جماعت دی چې د چا ټولو سوچ او فکر چې نو هغه یو وي. نو الله دې زمونږ د سوچ او فکر یو کړي د دین اسلام د غلبې لپاره د دین اسلام ته د قوت او تقویت چې نو هغه رسول لپاره الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. باقي چې سوره واقعه بیا آیاتونو کې راځي هغې متعلق به وایو. ام حسبت آیتو کتا گمان اکڑلو ان اصحاب الکهف چه اصحاب کهف غار والا والرقیم او رقیم والا والرقیم او غر والا کانو وہ من آیاتنا زمانگ دا آیاتونو نخونا عجبا عجیبا اذ اول فتیتو هر کل چی پناہ واغستل یوسو زوانانو الالکهف پا غار کی فقالو ندی اویل ربنا ارب زمانگا آتنا راکی منگتا من لدن کدا خپل طرف نا رحمتا رحمت او وحیئ لنا او پیدا کړي زمانگ دا پارا محیا کړي منگتا من امرنا زمانگ دا کارنا رشدا سمون خوالی فضربنا نمونگ پردواچ ولا علا ازانهم د دوی په غوږونو فی الکهف په غار کې سنین عدد سو کلونه پشمار ثم بعثناهم بیا مونږ را پاسول دی لنعلم چې مونږ معلوم کړو ای الحزبین چې چا په دوو ډلو کې احصا چنینو هغه په خشان یاد کو لما لبسو امدا د پاتې کېدلو موده